مسلمانان شهیدان کیږي او د مسلمان حکمرانان چې څومره دي څومره مسلمانان دي هغوی چې د کورونو کې دی چې زما دوستانو په کورونو کې هغې ناست دي په کلاره ناست دي او نن په هغې باندې ظلمونه کېږي هغه وجې څه ده چې د مسلمان نه چې کوم دی د مسلمان د سیرې نه د جهاد چې کوم دی هغه درجې هغه موضوع ده د جهاد چې کوم هغه چسپه ده هغه چسپه د مسلمان چې کوم دی د سیرو نه وتې ده بېرته مسلمان باندې دا حالات دي زما دوستانو موږ به تاسو چې کوم دی کوشش کوو چې خپل اکابر پسې لاړ شو دې ته چې کوم دی نه ګورو چې دا تبلیغ دی او دا جهاد دی دا تصوف دی دا چې کوم دی ټول چې زما دوستانو موږ مسلمانان چې کوم دی دا یو کار دی دا ټول چې کوم دی د قرآن نه او د حدیث نه چې کوم دی ثابت عملونه دي څنګه چې فرمایي یو عالم فرمایل وي چې کوم سړی په تبلیغ کې وي او هغه چې کوم دی د نورو شبو هغه چې زما دوستان د نورو شبو بد وي هغې نه چې کوم دی بایکاټ وکړو واخر دعوانا الحمدلله نفسي هر خوا بناري بد نفسي نفسي هر خوا بناري بد نفسي نفسي منبنا پغمون خفقان سرا منبزو جنت د جانان سرا منبزو جنت د جانان سرا جن کو نصیب شخوب ایمان سرا منبزو جنت د جانان سرا منبزو جنت د جانان سرا منبزو جنت د جانان سرا ماشاءالله په قرآن باندې شهید شوی دی ته چې کوم دی جهاد نه منې لاړ شه عمر رضی الله چې کوم دی وګوره هغه چې په خنجر وهلی شوی دی ته لاړ شه ته چې کوم دی جهاد نه منې د نبي علیه الصلاة والسلام تره حضرت حمزه رضی الله چې کوم دی هغه شهید شوی دی ټوکړي ټوکړي شوی دی ته د کوم ځای نه چې کوم دی وایې چې جهاد نشته دا چې کوم نن حالات روان دي زما دوستانو څنګه چې په حدیث کې راځي چې جهاد به تر قیامته پورې چې قایم او دایم وي خو چې کله مسلمانان دا فریضه پرېږدي نو په دې باندې به چې کوم دی کافران به په دې باندې طاقتور شي او مسلمانان به چې کوم دی کمزوري شي کله چې جهاد ختم شي مسلمانان به چې کوم دی پریشانه شي دا نن سبا حالات ګورئ چې په مسجد اقصی باندې چې نبي علیه الصلاة والسلام هغې ته چې 11 میاشتې لمونځ کړی دی هغه قبله ده چې هلته چې ټول زیات نه زیات چې کوم دی انبیا علیه الصلاة والسلام چې راغلي دي هغه ځای ته راغلي دي هغه مسجد اقصی باندې نن ظلمونه کېږي چې په فلسطین کې راغلي ده هغه په مسلمانانو باندې ظلمونه کېږي موږ که د هغوی جاني امداد نه شو کولی هغوی له نه شو تللی یا زموږ لارې بندې شوي دي لهذا موږ هغوی سره موجوده حالت کې چې کوم دی د مشرانو په رهنمایي کې او رهبرۍ کې چې کومې چندې کېږي د هغې دپاره موږ چې کومه دی خپل تعاون وکړو او نورو ته بلنه ورکړو د دې تعاون دپاره د دې چې زموږ مسلمانانو ته چې کوم دی امداد او تعاون ورسي او الله پاک په موږ د هر یو څیز تپوس کوي که چېرته په هندوستان کې درجه د هر لاس په یو مسلمانې زنانه باندې پرېوځي نو د عربو نه محمد بن قاسم په باب الاسلام په سند باندې چې کوم د هندوستان ته حاضرېږي دغه رنګې چې نن سبا په کوم ځای کې هم ظلم کېږي لهذا د هغه ځای د نزدیکو مسلمانانو لپاره او د لرې مسلمانانو لپاره چې څومره کوشش د هغې نه کېدی شي هغه په هر صورت کې د هغوی وکړي نچی مینه می په مشک او په ختندا او زهر گل کستا د حسن ادا ګورم ګلا یګن نور می سچار په گلشندا یدا مہی پشان بیتے حلال یم اچول میں رسی پخپل گردندا او ستال هجرا حسی ڈبیم بغم تلی یچی میں زیادہ او غم جنی تر ہر غم جندا یا پتر
مرخز د آه د زړه سوراخ وهما او شورو کړي مې پیشه اوس د کوهکندا. تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا جميعا ولا تفرقوا. صدق الله مولانا العظيم. इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो बेरहन इसका है वो मजहब का कफन है। अकल है तेरी सिपर, अकल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरी दरवीश खिलाफत है जहांगीर तेरी। बादशाह अल्लाह के लिए आगे है तकबीर तेरी, तू मुसलमान है तो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, माशाअल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, असातिज़े किराम, उलमाए अज़वाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद गुज़ारिशात द मौके मुनासबत सरा او د موقع راکولو په مناسبت سره زه یو څو خبرې ستاسو مخې ته عرض کول غواړم. هغه خبرې په ملت او د اسلام او د مسلمانانو په اتحاد او په اتفاق باندې دي. الله پاک په قرآن کې فرمایلی دي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله پاک فرمایلی دي چې اے خلکو ما تاسو د یو سړي او د یو زنانه نه پیدا کړی او بیا مې ستاسو दुनिया भर के दिनों में क्यों न हो मुमताज इस्लाम, दुनिया भर के दिनों में वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदर महफिल व सदर जलसा व हज़रात मुहतरमीन और मेरे हम मकतब हम फिक्र और हम अकीदा साथियों, आज मैं आप हज़रात के सामने आमद रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजू पर कुछ गुजारिशात अर्ज करना चाहूँगा। तवज्जो कीजिएगा सामईन मुहतरम। कुछ देर के लिए हाल से रिश्ता तोड़कर भागती दौड़ती गाड़ियों और तरक्याती दौर से नजर हटाकर 1500 सदियां पीछे जाएं। तारीख खोलिए और तारीख के औरात पलटिए और देखिए कि दुनिया में क्या आलम था। जुल्मत ही जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, जोर व जफा आम था, शराब नोशी थी, जिनाकारी मायूब न थी, अफरा तफरी थी, इस्तिराब था, बेचैनी थी, बदकारी था।